تفسیر داسې لیکي چې 4,00,000 انسانان وو بني اسرائیل، او بني اسرائیل 12 قومونه وو. بني اسرائیل خو معنا د یعقوب علیه السلام اولاده. د یعقوب علیه السلام په اسرائیل سره مشهور و، دا یې نوم ده. اسرائیل معنا عبدالله، دا په عبراني ژبه ده، ترجمه یې په عربي کې دا ده، یعنی عبدالله. اسرا معنا بنده، المانا الله، یعنی د الله بنده. دا د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیل. بیا د یعقوب علیه السلام 12 زامن وو، د هر زوی اولاده یې علیحده قوم وګرځېدی. تر دا وخته چې موسی علیه السلام له مصر وتی، بني اسرائیل یې له مصر یاستو دی 4,00,000 ته د دې حساب رسېدلی. کنې نو د یوسف علیه السلام له وخته چې دی رالو و مصر ته، یعقوب علیه السلام ژوندی و، او له یوسف علیه السلام ما سوا 11 زامن یې نور. انو خود به د زامنو ښځې هم درلودې، نو تقریبا دا یو کور و، یا به 15 نفر کېدو، یا به 16 کېدو، یا به 20 کېدو. دا د وخت په تېرېدو سره ډېر سو، 4,00,000 کسانو ته ورسېدو. یوه دا خبره اهل تفسیر کړې ده چې دوی له مصر واتو 4,00,000 کسان. نو کېدلی شي دا 12 قومونه وو، بعضې قومونه به تر 50,000 یو څه ډېر وو، بعضې به تر 50,000 یو څه کم وو. کنې 4,012 وویشو، 50,000 راځي. نو دا کېدلی شي بعضې کورنۍ به ډېرې وي، بعضې به کمې وي. او بله دا خبرم اهل تفسیر کړې ده چې دغه له مصره چې دوی واتو، تر 20 کاله کم څوک نه وو پکښې. له ډېره وخته چې الله کله اراده د دې وکړه چې دوی به یې وخت وځي، نو د دوی کوچنیان نه کېدو تر ډېره وخته. نو تر 20 کاله کم څوک نه وو پکښې، او زیات به پکښې وو، خو هغه کسران 20 کلن وو. له مصره وواتو. او داسې کوم تفسیر والا قصه لیکلې ده چې په دې کې په دغه نږدې وخت کې بني اسرائیلو کې یو واده هم. دا واده دپاره دوی خو مسکینان خلک وو، غریب وو، له بله ځایه راغلي وو. قبطیان بیا شهزادګان وو، ماړه وو، روپۍ ورسره وي. نو د قبطیانو د ښځو به ښې ښې جامې هم وي، دا د زرو سامانونه به هم درلودو. کله چې به بیا دوی کې یو شادي وه، دا د دوی ښځو به یا نارینه وو به له قبطیانو څخه کالي وو، دا ګېڼې وو، د زرو سامانونه، دا به راوړه، واده به کې تېر کوي، بېرته به وایي. نو دغه واده ته دوی څه شیان میان هم راوړي وو. د دوی په ناڅاپي حالت کې موسی علیه السلام دوی خبر کړو چې تاسې مروتی به له مصره وځو. دوی دونه موقع نه کړه پیدا چې هغه راوړي شیان یې بېرته خپلو خاوندانو ته تسلیم کړي وای. او داسې لا هم بعضې تفاسیرو نقل کړی ده چې د قبطیانو په دغه شپه څه مړي هم وسو، قدرتي طور څه خلک هم وسو. قبطیان په هغه خپلو مړیو په پټېدلو هم مصروف سو. تر سهاره پورې دوی هغه کار کاوه. سهار فرعون فوج جمع کوي، پسې روان سو. داسې یا فرعون څونه فوج روان کوي، یا یې څونه روان کوي، دا به د الله په علم کې وي. اگر که بعضو تفاسیرو څه مقدارونه بیان کړي، خو ضرورت نسته. نو فرعون له شا پسې روان سو، له فوج سره دی په خپله روان سو. هغه د ده یو تکړه آس چې و، پر هغه آس باندې سپور سو. مصران خلک ورسره وو، فوج ورسره وو، ډېر خلک له ښاره پسې وواتو. موسی علیه السلام له قوم سره روان سو، الله جل جلاله په فرموده سره چې د شام خواته به ځې سره له خپله قوم. موسی علیه السلام چې له مصره د شام خواته روان سو،
په لار کې چې تساره دوی مزل وکړي سهار چې لمر راختی دوی د کلزوم دریاب غاړې ته ورسېد. دا دریاب دا 18 کیلومتره سور لري، یعنې تقریبا لکه دا ځای و جلدک دونه اوبه دي، نو زورې بمې دا اوبه. دا دریاب مخ ته راغی، اگر که دا دریاب تر یو ځایه سته بیا وچه لار هم له مصره شام ته تللې ده، خو دا وچه لار د دریاب پر سر راګرځي، دا ډېره اوږده ده. نو که دوی دا لار اخیستې وای خوا د فرعون د شا پسې روان ده. نو دوی چې د دریاب غاړې ته ورسېدو، نور خو نو نه کښتۍ سته نه بل امکان سته، ودرېدو پر دا ځای. له شا د فرعون د فوج نومونه هم ښکاره سو چې دا د فرعون پسې را روان ده. نو خلک په دې حالت کې سخت وبېرېدو، ځکه چې دوی د فرعون ظلم او شدت لیدلی او بیا اوس ځانونه هم داسې ورته ښکارېدو چې یارې خو د موسی علیه السلام په ملګري دی راته په غوسه و. بیا نو دغه بل یو حالت پېښ دی چې موږ بې د ده له اجازې را روان سو. نو دوی موسی علیه السلام ته وویل چې دا خو فرعون راغی، دی نه وي چې موږ له یو مشکل سره مخامخ سو. موسی علیه السلام ورته وویل چې یا له مشکل سره نه مخامخ کېږو، ان معي ربي، ما ته رب د نجات د خلاصون وعده راکړې. یو د نجات د خلاصون یو لار به پیدا کېږي، دا چې اوس تر اوسه پورې ما ته نه ده معلومه، دا جلا خبر ده، خو لار به پیدا کېږي. چې فرعون را نږدې سو، الله و دغه ته موسی علیه السلام ته حکم وکړي چې دا دریاب ته دا ستا له کړه وروړه. موسی علیه السلام چې دریاب ته له کړه وروړه، دریاب سره ولاړی، 12 کوڅې کې جوړې سوې، اوبه ودرېدې. د هرې کوڅې و د بلې په مابین کې ډېرې اوبه ودرېدې، لارې خلاصې سوې. قرار موسی علیه السلام پر ورئیسو، فوج له شا پسې ویسو. دوی خو 12 قومونه دي، هر قوم خپل مشر لري، په هغه پسې دي جلا ګروپ. یو ګروپ یوې کوڅې ته ولوېدی، بل بلې ته، بل بلې ته، دا 12 کوڅو کې روان سو. بیا په دا دریاب کې څه پریشاني ورپېښه سوه چې دی نه وي چې موږ خلاص یو، نور غرق سوي. الله جل جلاله دا اوبو تسري ورکړو، یو د بله یې سره لیدو چې هغه هم روان دي، هغه هم روان دي. دوی تر اوبو پورې واتو. فرعون چې راغی نو هسې تکیه کوي چورتې وواهو چې دغه اوبه دا لارې جوړې سوي دي، دی نه وي چې مشکل راته جوړ شي. په ځان خو دی هم پوهېدی چې باطل پرست، نو یې اس تکیه کوي چې اوس نور زه پسې ولاړ نسم. په دغه کې به بیا قصه تفصیلي راځي په سوره طه کې. د الله دا اراده وه چې فرعون ورولوېږي دا دریاب ته سره له فوج. نو جبرایل علیه السلام پر یو اسپه باندې سپور و، د الله حکم و، اسپه یې راوسته، د آس مخ دې تېره کړه. هغه اسپه خو دا د عالم امر مسله ده، دا په اصل کې ژوند الله د اسپې شکل ورکړی. جبرائیل علیه السلام پر سپور، اسپې چې به چیرې پښه کښېښوه چې پښه بلا ځایه پورته کړه، هلته به واښه راشنه سو. نو کله چې دا اسپه د جبرائیل علیه السلام پر سپور د دا ودې کوڅې ته ولوېده، د فرعون آس هم له واکه د ده ووتی، پسې ورزوري کړو، پسې ولوېدی. نورو خلکو چې فرعون ولیدی چې دا د ور ولوېدی، نو دوی دا خیال سو چې فرعون په دریاب کې وي، دریاب نو بیا تاثیر نه کوي. مخکې خو هم دوی له فرعون څخه یو څه لیدلي وو. په کال کې یو وارې د دوی باندې بیا د نیل رود راتی، دوی به بیلې ځینې پورته کړې وې، مځکې به په اوبولې، کښتونه به په کرل. دا نیل یو رود د غټ په مصر کې تېر سوی.
دا راده به داسې چم کاوه چې کال به د افسرلی سئ د اوبو د بیالو د راتړلو وخت به سئ دا د راده اوبه به ودرېدې بیا نه بهېدې فرعون به حکم ورته وکړي چې نورې به نه بهېږي قرار به اوبه ودرېدې بیا به دی رالو فرعون ته بېزارۍ وکړي سجدې به وکړي چې کښتونه هم وچ سوه بیا به دی راغی ورته وبدرېدی راده ته به حکم وکړي هود به قرار روان نو دغه شی یې له ده لیدلی و چې دغه سړی پر اوبو مسلط ده د نیل اوبه هم د ده په واک کې وي دا به هم د ده په واک کې دا چې فرعون دغه چم اوبو کاوه دغه ته وایي استدراج استدراج هم داسې شی ده لکه د ولي کرامت یا لکه د پیغمبر معجزه استدراج هم له دغه قسمه ده خو فرق دا ده د پیغمبر معجزه چې وي د دغې دپاره دا شرط ده چې دا د هغه چا پر لاس ښکاره کیږي چې هغه دعوه د نبوت کړې وي بیا نو معجزه ورته کرامت بیا د هغه چا پر لاس ښکاره کیږي چې هغه په خپل وخت کې چې د ده هر دین وي هر شریعت وي د هغه کمال تابع وي بیا نو د عادت په خلاف یو شی ځینې ښکاره سي نو کرامت ورته وایي دلته څه نور شیان دي ارهاس هم ورته وایي ارهاس هم له انبیاو پیدا کیږي خو تر نبوت مخکې چې کوم شیان ځینې پیدا سي هغه ارهاس بولي لکه موسی علیه السلام په هغه کومه ورځ چې پیدا سي په هغه ورځ وږغېد دا عیسی علیه السلام چې پیدا سو وږغېد دا ارهاس بولي او له نبوته وروسته چې انبیاو ته را پیدا سي هغه معجزه بولي او اولیاو ته چې پیدا سي هغه کرامت دغه سرکشانو ته چې پیدا سي دا استدراج بولي لکه فرعون استدراج دا معنا په درجه درجه سره یې حلال وړي چې څو ګمراهي کې پیدا سي څه پوه شو څنګه ولاړ نه به غواړي که ودرې داسې صحیح شو نو فرعون کې خو پخوا هم دغه شیان وو نو دوی دا خیال وکړي چې دغه کار به فرعون کوي او دا د نیل رود د ده له مرګه بعد هم یو خصلت درلودی د فرعون له تباهۍ و له هلاکته وروسته هم دا رود پر هغو شپو درېدی بیا به خلکو دی چم کاوه ډېرې روپۍ به راټولې کړې له یو سړي څخه به د هغه سړي پېغله لور په ډېرو روپو واخیست بیا هغې ته ښه کالي مالي ور واغوستو بیا راوسته د دغه رود په سرچینه کې بې غزاره کړه هغه به کې مړه سوه قرار به رود وبهېدی دا چمونه دا بیا تر دغه وخته پورې دا کار و چې څو حضرت عمر رضی الله عنه خلیفه سو او مصر یې فتح کوي بیا چې کم څوک په مصر کې د ده لخوا والي مقرر شي او وخت چې راغی رود ودرېدی خلک رالو والي ته وویل چې دغه رود خو هر کال درېږي بیا موږ داسې یو ښځه اخو هغه کې غر کوو بیا بهیږي نو والي وویل چې په اسلام کې خو د انسان قتل جایز نه ده زه به له امیرالمؤمنین سره مشوره وکړم نو یې خط راولېږئ عمر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه له دې خوا خط ولیکئ عادت چې ای د نیل دریابه که ته چیرې الله د خلکو د منفعت دپاره پیدا کړی یې نو وبهیږه او که هغه یې نه یي نو بیا زموږ تا ته ضرورت نشته نو بیا یې خط راوړ
والي خط ورور دریاب کې واچاوه نیل وبهېږي بیا نو نه ده درېدلی تر اوسه لا بهېږي دا نو بیا د حضرت عمر رضی الله عنه کرامت نو دغه مقصد خدا د دوی چې هلته دا د دریاب کوڅې دا کپټیان ولیدې خیال یې دا سو چې دا فرعون ته خلاصې سوې دا لارې نو فرعونه د په خپله مو شوه سو نو له شا پوځ پسې شوه سو داسې حد ته چې ورسېدو چې نور به نو د فرعون آس ابلې غاړې ته ختی دلته اخري د پوځ سړی ورولوېدی الله حکم اوبو ته وکړي چې سره پر راسي اوبه یو د بلې خوا پر رالې فرعون سره له ټولې هستۍ و له ټوله پوځ کې غرق سو بني اسرائیل تر دریاب پورې واتو ولاړو له فرعون خلاص فرعون د دوی په مخ کې هلاک سو